د ختم نبوت تحفظ کول دا د دین اسلام تحفظ کول دی ځکه د شریعت مدار په شارع باندې وي شریعت مصطفی صلی الله علیه وسلم د مدینه د جانان برکت دی کو رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم باندې د ختم نبوت عقیده د امت کمزور شولا بیا د قرآن نا عقیده پورته شولا ځکه قرآن خو په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی بیا د حدیثنا عقیده پورته شولا ځکه حدیث خو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشادات و فرمودات ته ویل کیږي بیا د سنتنا عقیده پورته شولا ځکه سنت خو هغه عمل ته ویل کیږي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د کولو د پاره پریخي دي نو چې قرآن ته د منزلال شو اسلام بچرته پاتې شي چې احادیث او سنت ته د منزلال اسلام بچرته پاتې شي د گلشن اسلام تحفظ کو کول غواړي نو د ختم نبوت په محل باندې پهرداری مضبوطه کړي د اسلام مورچا کو مضبوطول غواړي د ختم نبوت مورچا دا مضبوطه کړي